ممکن بدل لاړ الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوریدونکو زه ستاسو خپل کوربه خپل میزبان خاطر جان یم. آواز د FM 93 ریډیو دلبر صدی آواز د FM 94 ریډیو دلبر سواوی د څومره اوریدونکو په دغه ساعتونو کې د خیر منګه برداشت کوي او زموږ پروګرام ته انتظار کړی. د ټولو ډېره زیاته شکریا. د نهې مبارکه زموږ د سټوډیو په غړو کې زموږ سره 9 منټه او 2 بجې شوي دي. په 2:30 بجې څخه کم په 3 بجې به ستاسو کال پروګرام کې شریک او دغه نه علاوه د 3 بجې پورې به زموږ ستاسو ملګرتیا په دې پروګرام کې زموږ سره ډېر قابل احترام په باندې کافي ډېر زیات ګران مفتی شبیر احمد خقانی صاحب د خیره په دې پروګرام کې ناسته کوي. مفتی صاحب بالکل رسیدلې د خیره سپین پکولې لګولې تور واسکټې مر سره لګولې خیره. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاطر جان صاحب نن خو زما پورا منظر کشیو کو خو مپلر دی پکې پرې خو دې بخپای د دې لپاره معذرت غواړم مفتی صاحب دا به سبا لري ورسره خیر. ډېر مننه مفتی صاحب کامیاب اوسئ خوشاله اوسئ. مفتی صاحب دلته زموږ پروګرام ته پرون هم سوالات راغلي دي او څه د میسج د لارې پیغامات راغلي څه د واتس اپ د لارې نو تمام د خیره موږ تاسو د لېږلي دي او ان شاء الله د خیره اوریدونکي به خپل سوال ته په تمه باندې وي او وخت به یې چېرې اوس به زموږ سوال جواب چې کوم د موږ ته ملاوي کی. مفتی صاحب یو خورکې موږ ته کال کړی و که یو مشر کال کړی و چېرې منځونه د منځونو قضا وختونه چې کم دی هغه څه دي. اوس اګر د سهاري مونځ شو د ماسپښین مونځ شو او بیا خوش قسمتي دا وه چې زموږ د دې سیمې سره تعلق 400 سره تعلق ساتي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اللهم صل على النبی الامی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر جان صاحب دې خورکې ته زه انتهایی معذرت خوایم. دا سوال مانه بالکل ایر شوی او زمونږ چې کومه نقشجات په مسجدونو کې لګېدلي نو ما یې زه به د هغې نه یو تصویر والم او دې ته به پراپر هغه ټیمونه وښیم. خو دې له زه اسانه مشوره دا ورکوم چې په دې کتبخانو کې نقشجات ملاویږي. هغه نقشه په کار ده چې هر مسلمانانو په کور کې وي. زمونږ د 400 ډېر درون یو مفتی صاحب دی هغې دا تیاره کړې ده او په دې باندې ډېره خواري کړې ده. نو هغه نقشه د دوی ځان ته په کور کې ولګئ د کال چې 12 میاشتې څونه دي او په کم تاریخ باندې د سار ټیم څه وخت شروع کیږي څه وخت ختمیږي د غرمې د مازیګرو نو دغه نقشه د ځان لوالي. بهرحال خورکې که مونږ اوري نو سبا به په یاداش باندې انشاءالله زه دا تاسو ته وایم. ډېره زیاته مننه مفتی صاحب کامیاب اوسئ د خیر او د فیسبوک لار کله کله زموږ نه خفه شي خو زه انشاءالله د خیر اوس به واپس رضا کړم. خیره زموږ خو داسې مینه د فیسبوک سره هم زموږ لږه مینه شته دی. مفتی صاحب مننه. بله پوښتنه شوې یو کس کال کله چېرې د امام بخاري صاحب اولنی او اخري حدیث کوم یو دی او دا ولې خاطر جان صاحب هغه ټیم ما هغه ته وی خو چونکې بس کال کټ شو چې دا تپوس ټیک چې ته مولوي صاحب کړی دی نو په کار د چې صاحب علم سړی وي او د بخاري شریف هر یو شرحه چې دی راواخلي نو هغې کې به ربط دته ملو شي چې د اول حدیث او د اخیری حدیث چې اول حدیث امام بخاري صاحب راوړی دی په خپل الجامع الصحیح کې چې هغه دی انما الاعمال بالنیات او اخیرنی حدیث کلمتان خفیفتان والا حدیث راوړی دی. دې منځ کې ربط څه دی نو شارحین محدثین ډېر لوی ربطونه بیانوي خو د هغې د دلجویۍ دپاره به زه اسان هغه ربط بیان کم چې علامه یوسف بنوري رحمه الله ذکر کړی دی. هغه وایي چې امام بخاري رحمت الله علیه په اول کې حدیث راوړو چې انما الاعمال بالنیات یعنی د عملونو اغا صحت یا دارومدار یا ثواب دا په نیتونو باندې دی. نوی دی کی اغا اشاره کوي چې ما د خپل کتاب په اخلاص نیت سره شروع کړی دی
او تاسو چې زما دا کتاب لولې اها. نو په اخلاص نیت سره شروع جی، جی. کې نیت په دې سره خالص کې او په آخر کې چې کوم حدیث روړې دی نو هغه د ذکر او اذکار حواله سره دی چې کلمې دي چې هغه په جبه باندې سپکی دي او په میزان کې درنی دي او الله ته محبوب دي هغه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دی نو جی. دا اخیری حدیث روړې دی آپ جاؤ. نو دې اصل کې وایي چې زما کتاب مکمل شو جی جی نو د تشکر او د شکریا په تور د الله تعالی تحمید او د الله تسبیح د الله پاکی او د الله تعالی صفت بیان کو نو دا یو باطینی کیفیتو چې امام بخاری رحمه الله شروع وکوا چې کتاب میں ګوره د شروع کړي د په اخلاص نیت سره جی جی جی. او ختم میں کو د الله په توفیق نو په شکر کې مې د الله تعالی ذکر راوړو نو دې کې مونږ ته درس ملاويږي جی. چې مونږ د خپل کار شروع دا په اخلاص نیت سره آپ کوو جی آواز. او د هغې په تکمیل باندې او په ختمېدو باندې د الله تعالی شکر بیانو ډیره مننه مفتی صاحب. دلته بل پوښتنه شوې یو ورور موږ ته کال کړی هغه ویل چې مفتی صاحب نه تاسو کوي چې په قبرونو باندې جنډې لګول څنګه وي؟ خاطر جان صاحب د فقه حنفی مایاناز یعنی مجتهد محمد امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمه الله تعالی په خپل کتاب کې را نقل کړی دی چې تکره ان یجسس او یطین او یجعل عنده مسجد او علم یعنی امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې قبرونه پخول قبرونه خاړه کول جی. په قبرونو باندې جمعتونه جوړول او په قبرونو باندې جنډې لګول دا حرام دي جی. مکروه چې کله فقها مطلقاً ذکر کی نو دا په درجه د حرام کی وي آپ جاؤ. یعنی دا مکروه تحریمی دي جی. نو لہذا په قبرونو جنډې لګول دا په درجه د حرامو کی دي لہذا د دینه بالکل اجتناب پکار دی چې مونږ د یو قبر نه پبلک سکول جوړ کړیو او لس قسمه جنډې په لګولې وي نو دا ناجایز کار دی د دې نه اجتناب پکار دی د جنډې دغه کپڑا چې ته یو غریب لورکا ځان لبته کم دې صادر جوړ کی جامې بتی جوړ کی لوپټه بتی جوړ کی نو اسې په قبرونو باندې جامې غانې ولې خرابې همدا سره مفتی صاحب د دې سره یو بل خورکه و چې زما زوره ما ته دعا کوي او دغه سره پلس ما لیکل د جی او خورکی کارو کو چې رزما اولاد نشته د مفتی صاحب درته په خصوصي توګه باندې دعا وکړي چې الله پاک را نیک عمل او صالح اولاد راکړي. الله دې زموږ په دې معذور خورکه باندې عمر رحم وکړي امين او الله تعالی دې معذورتیا ول ختم کړي او په دې باندې پریشان کېدل ندی پکار یعنی د چانه چې دا دوسترګي الله تعالی واغشته چې دا یعنی معتبر اندامونه دي نو روایتو کې راځي چې چا په دې صبر وکړو الله به ولدا دې په بدل کې جنت ورکړي نو چې دا معذور ده نو الله په دې خپل معذورتیا کې دې صبر وکړو او د الله حمد او صفت په هر حالت کې ادا کو نو ان شاء الله الله تعالی به ولډېر درجه ورکړي او زموږ د کومه خورکه چې اولاد نشته نو خزانه د اولاد د الله تعالی سری دي الله دې زموږ د خور آباد او ودانه کی امين ثم امين. د فیسبوک د لارې چې څومره ملګري زموږ د پیغام اوري ګوري بهر کې دوی ته زموږ یو خاصي کې زموږ د ویډیو ورسته نور ملګرو سره خپلوال نه شیر کړو تاسو په الله پاک اجر درکې وکړي چې داسې مسلې موږ ته ډېر سوالات راغلي او داغي په شریعت پرانا کې مفتی شبیر احمد خقانی صاحب د خیر داغي جوابات ورکړي نو ان شاء الله د خیر خلکو مسلې به مل شي او تاسو په الله پاک اجر درکې. مفتی صاحب بل پوښتنه دلته یو کس ویل چې په مانځ کې اسویلی کوي څنګه باز خلک هغه په قسم رباب غږی مفتی صاحب په دې مشکل اسویلی نه جوړ کړي نو خجان سے پموس کې اسویلی کول حدیث شریف کې راغلی چې دا د شیطان د طرف وي جی نو حتی الامکان د احادیث پرانا حکم دار چې دا اسویلی بند کا جی یعنی دا بند کا ختمې کا د ځانه البته که د دې په بندولو باندې ته قادر نه او خامخا د اسویلی تکې او مونږ کې ولاړ نو بیا داخله سروچت کا او د دې دا تلی دا طرف چې کم دی دا په دې خلی باندې کېده جی په دې خلی باندې کېده چې اسویلی موشي او خلی دې موازن شي جی او کو پرس که د قیام په حالت کې نه مطلب په نورو
قاعده کې یا په سجده کې یا په بل څه کې نو په دې حالت کې ته دا ګس لاس روچت کا جی خاطر جان سے او ګس لاس او د دې دا الټه طرف نه دی جی جی دا په دې خله باندې کې دا او د خلی ته اونیسا چې دا قراءت یعنی ستاده کوم سویلې دی دا ختم شي نو په مانزه کې د اسویلو راتګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې التصاؤب بالصلاه من الشیطان فاذا تصاءب احدکم فلیکظم ما استطاع چې دا اسویلی په مونږ کې راځي نو دا د شیطان د طرف دی حتی الوسط دا بند کا نو بندې نه نو بیا د ولاړې په حالت کې په خیلاس د دې د تلی طرف په کې دا او په نورو یعنی ارکانو کې پیدا ګس لاس دا الټه طرف کې په خله باندې جی ډیره مننه مفتی صاحب خوشاله اوسئ. یو بله پوښتنه شوې د مفتی صاحب چې را د نظر وظیفه تاسو ویلې وه جی جی یو خورکۍ داسې میسج کړی وي او د وټساپ د لارې پیغام پرې خو ما ته یاد نه وه جی جی اوس یو ملګري ما ته میرزا ډیر نم ټلیفون وکړو ما ورته چې پروګرام کې را روانه ده زه په بازار کې هم چونکې شور و ما ورته خیر د پروګرام کې وره نو هغه وظیفه دا ده چې دا کلمات ته په کثرت سره وایي الله به انشاءالله نظر را واپس کی کو کمی نو تیز بشی یا قریبو یا مجیبو یا سمیع الدعاء یا لطیف لمن یشاء یا قریبو یا مجیبو یا سمیع الدعاء یا لطیف لمن یشاء دا وظیفه دې په کثرت سره وایي انشاءالله نظر به الله تعالی برابر کی. صحیح ډېر زیاته مننه. مفتی صاحب بله پوښتنه شوې ده چې د زنانو مدرسې ته تل څنګه وي د علم یا د زده کړې دپاره یا د قرآن زده کولو لپاره څنګه وي؟ خاطر جان صاحب د شریعت عمومي مزاج دا دی چې ښځه به بغیر د محرم نه په شرعي سفر باندې نه ځي. شرعي سفر چې هغه 78 کیلومیټر دی که د دې نه کم وي 10-15 کیلومیټر په مسافت باندې مدرسه ده او تدریس او درس پکې شروع دی او زنانه پیاده ځي یا په ګاډي کې ځي نو په دې کې د شریعت د طرفه هیڅ پابندي نشته بلکې دا تګ غوره عمل دی. په دې دور کې زنانه چې دیندار شي زنانه چې علم زده کی نو زمونږ د اردو مقوله ده وی مرد پڑھا تو فرد پڑھا عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا یعنی مور چې کله تعلیم یافته شوه مور د قرآن او سنت په تعلیم باندې منوره شوه او دې زده کو نو هغه پوره کور کې دینداري راځي نو لہذا که څه د فتنې اندیشه وي د سرپرستانو په اجازت باندې قریبي مدرسې ته ځي سکول ته ځي نو په دې کې هیڅ قباحت نشته. صحیح ده ډېره زیاته مننه. مفتی صاحب یو کس دا پوښتنه وکړه دا اوس زما نه داسې هم کړی خو ما زه له جواب ځکه نه درکوم چې ما ته ځان بدې لګي په دې باندې وایي دلته چې کومې زنانه د پوښتنې دپاره کال کوي ریډیو ته صحیح ده زموږ پروګرام دی یو زنانه ده هغې ته طلاق مسله راغلې ده یا خاوند که نه مختلف قسمه مسایل راځي زنانو ته هغې پوښتنه وکړي وایي دا څنګه دي؟ خاطر جان صاحب د دې دور او د تمدن کې ډېره لوی ارتقا راغله. جی 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 د یعنی انسانانو په تسخیر کائنات دا کائنات مسخر کول دا په خپله پیدا کې راوستل دا قرآن حکم دی. نو نن سبا د سوشل میډیا دا استعمال دا صرف د سړو پورې نه دی خاص شوی بلکې دا د زنانو طرف ته هم تللی دی. اوس به موږ دې ته د دوی مثبت استعمال ښایو که هغه د وټساپ وي که هغه د انسټاګرام وي که هغه د فیسبوک وي که هغه د ریډیو وي که هغه د الکترانیک میډیا دی که هغه پرنټ میډیا ده خو بهرحال دا خو انساني ضروریات ګرځېدلي دي. نو لہذا د سوالاتو دپاره دوی سره یو طریقه دا وي چې موبایل ته میسج راولیږي په مسنجر باندې میسج وکړي په لیکلو کې راولیږي یا صوتي آواز ریکارډ کړي او راویلیږي نو په دې کې خو هیڅ قباحت نشته. په سورت احزاب آیت نمبر 53 کې الله تعالی حکم کوي سړو ته چې تاسو د نبی د بیبیانو نه سیس طلب کوئ نو د پردې شاته ته طلب کړي. دارنګې په ډیرو احادیثو کې دا چې زنانه راغلی دي او د پیغمبر علیه السلام نه تپوسونه کړي دي لکه صحیح البخاری کې روایت ته عائشہ مور فرمای ان امرأة سألت النبي صلی الله علیه وسلم عن الحیض کیف تغتسل منه دا د قصد په ځان باندې حیا میا
راوستلو شری مسله پکې دی کې خو څه بدیت نشته زنانه راله او د نبی علیه السلام نه تپوس کو د الله رسوله د مخصوصي بیماری نه زه پاک شم څنګه بلام به ما ته چلو خایا دارنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو بل زنانه راله او هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی چې ای د الله رسوله زما دا لور نه ده دی باندې چې کم دی دا خسرې کوم تبه ده هغه پرې راغلی ده او د هغې ویښته ټول پروتي دي او ما د هغې وادم کړی دی اوس زه هغې ته مصنوعي ویښته لګولی شم او دی د نبي علیه السلام نه تپوس کوم نو دارنګې یعنی څونه واقعات تاسو ته ووایم چې زنانه راغلی دي او د پیغمبر علیه السلام نه تپوسونه کړي دي خود خاطر جان صاحب صحابو کې بچ اختلاف پیدا شو نو د یو مسلې د حل دپاره نو مور بیبي پسې به رالل زمونږ مور بیبي عایشې رضی الله عنها پسې هغې نه به یې تپوس کړو نو هغې به وله مسله حل کړه نو دا بعضې خلک دا د قصده دا تپوسونه کوي چې یاره جي دا زنانه ټیلیفون وکړي نو دا څنګه نو په کور کې معلمات هم نشته ته په خپل هم دونه تکړه نه چې تا دین زده کړی دی او ورته یې وښیې نو موږ نه که یو مسله د شر زده کوي نو په هغې کې لکه څه قباحت شو چې تاسو بار بار دا ټیلیفونونه هم کوئ او بیا په خپلو مزغو کې هم ځان له یو شی هم جوړ کړي او هغه را باندې راپیټ کوئ هم نو کم از کم لکه دا کار نه دی پکار اصل کې مفتي صاحب واقع صاحب اوس دا پوښتنه کوله خو ما ورته ګوره اوس پر کور کې علم نشته پر کور کې مفتي نشته دی د چمګاونډ چې کوم استاد دی هغه زنانه ورتلی نشي ریډیو خو یو باپرده ماحول دی صحیح ده د اواز دنیا د صحیح ده چې د زنانه اواز عورت دی دې سره موږ 110% خو اوس یو زنانه ته مسله ده ما له بیا مثال وکړو هغه زنانه ته راغه شوې وه غریبه څلور کال د خپل خاوند سره داسې تېر کړي اوس هم ډېره پریشان ویم د هغې مسله بس وخل کوي اوس نو داسې خو ډېر څه دی مفتي صاحب دلته یو کس بله پوښتنه کړې و چېرې ما سره یو کال 10,000 روپۍ پرتې وي ټیک ده او په هغې کې ما زکات ورنه کړو بل کال سره 15 لکه پاتې شوې ټیک ده نو اوس زما لپاره شریعت څه حکم لري خاطر جان صاحب چې کله نه دی صاحب نصاب شو او د ده په ملکیت کې پیسې راغلې لکه دا 10 لکه روپۍ دا نصاب ته رسي نو په ده باندې د دې زکات راغلی دی که ده په دغه کال ورنه کو نو دا د ده په ذمه باندې پروت دی دا به دې ادا کوي که په دویم کال یې ورنه کو نو د 2 کالو به ادا کوي که په دریم کال یې ورنه کو نو د 3 به ادا کوي د ادایګۍ طریقه دا ده چې دا 10 لک روپۍ د دې نه به زکات وباسي چې زکات یې وباسي باقي پر روان کال بل تیر شو دی وایي 5 لک دي نو د هغه 5 لک روپو نه به دا سابقه 10 لک روپو زکات منفي کی باقي چې څه پاتې شول مثلا اسې زه وایم ګورې کلکولیټر ما نه دی راغشتی 10 لک روپو کې مثلا 25,000 روپۍ پرس کا زکات راغی نو اور روان کال دی وایي چې ما 5 لک روپۍ پاتې نو د 5 لک نه به 25,000 په هغه زکات کې کټ شي ابه دی ورکی او د سره اوس ګوایي چې 4,75,000 روپۍ دي د دې به بل زکات ورکړي 40 واه حساب بس په اسانه طریقه باندې وای شوی به ان شاء الله مفتي صاحب دا یو ماشومه ده او انتهایی ټیلنټډ ده جی په سوالاتو کې سوالات را پیدا کوي هغې دا پوښتنه کړې وه چېرې داسې کار دی چې موږ ته میس په سکول کې یا کالج کې یو مسله بیانوله چېرې دا په غیبت کې راځي چې څوک د چا رشتې له ورشي او دا ورته وایي چې دا چا نه تپوس وکړي چې د پلانکۍ جنۍ یا د پلانکۍ هلک څنګه دی او هغه ورته وایي چې د کې دا مسله ده د کې دا مسله ده د کې دا مسله ده ټیک ده اوس هلک لوپر دی چېرې سګرټ وغیره دا څیزونه څکي او ما نه چا هېڅ ته یو ورور دا مشوره واخیسته نو زه خو به دغه مشوره ورکوم چې لکه ګورې احتیاط کوئ که تاسو دله خوراکۍ ورکوئ دا خو زه د هغه حوالې سره غیبت نه کوم که نه نو هغه خور ویل چېرې نه دا خو غیبت کې راځي ښه جي خاطر جان صاحب زه به لږ دا مسله ډېره واضحه کړم جی چې په ډېرو صورتونو کې غیبت جایز دی دغه مس ته دا غیبت ښکاري خو هر غیبت ناروا نه دی شریعت څه ځای نه ذکر کړي دي چې هلته کې ته غیبت کولی شي مثلا د ظلم لري کولو دپاره د چا مخې ته چې کوم دی ته غیبت کولی شي لکه مثال کې طور پر دې وخت کې مونږ چوک ته روځو او مونږ سره چا ظلم کړي مونږ د هغه د ظلم هغه داستان ذکر کوو نه چې په دې زه ګناهګار یا چې کوم دی د تغییر منکر په نیت باندې یعنی اوس مثلا خاطر جان به یو بدی شروع ده او د هغې طاقت لري چې هغه بند کړي او زه تا ته وایم چې دغلته جي جواري شروع ده او تاسو دا ختمه کړئ هغه پلانکې جواري کوي دا خو غیبت نه دی که نه یعنی د غیبت ګناه نشته دارنګې د شرعي
حکم معلومولو د پاره د مفتی مخه ته غیبت کول. جی لکه مثلا خود ته نوم خیر د پټو ساته، لکه یو خورکه پرس که مونږ ته وی چیرې زما خاوند دی هغه په ما ظلم کوي، هغه ما سره زیاتی کوي، مفتی صاحب زه پریشان یم، ما وظیفه راکا، ما ته دعا وکړه، نو دا خو غیبت نه دی. دارنګې خاطر جان صاحب د چا د شر نه د بچ کېدو د پاره غیبت کول، یعنی چې د هغه شر نه ته بچ کېږي. لکه زمونږ دا کتابونه ډکتي وی خاطر جان صاحب پراویان کوي چې دا دروغجنو د چې کم دی غلا کوله، د حرامخوري کوله. مونږ ځکه خو حدیث یاد کو چې دا ضعیف دی. ولې ضعیف دی خاطر جان صاحب؟ خو هغه راوي باندې مونږ بحث وکړو که نه. او جا دارنګې یو سړی علانیه ګناه کوي، ښکاره ګناه کوي، نو د هغه غیبت کول البته صرف د ګناه تذکره پکار ده، او چې کوم سړی په پته ګناه کوي نو هغه چاته بیا مه ذکر کوه. دارنګې چې کوم دی یعنی دا تعارف په عرض باندې. اوس خاطر جان صاحب مثلا یو سړی دی هغه په شلا کاکا مشهور دی یا په ګونګا کاکا مشهور دی، ټیک شو، نو اوس هغه په هغه نوم بل څوک پیژني نو ته ویله که ګونګا کاکا دا ویلي، دا خو غیبت نه دی. صحیح. دارنګې چې کوم دی یو مسلمان د نقصان بچ کې که د دین نقصان دی او که د دنیا نقصان دی. مثلا یو مرګري سره یعنی د هغه سره تعلق ساتي او هغه ته نقصان رسوي، نو ته ورته وضاحت وکړي چې داسې داسې چل دی. یا چې کوم دی 8 نمبر یو ځای کې معامله کیږي، مثلا تجارت که یا نکام یو معامله ده او تا نه څوک تپوسو کي یاره دا لور زه د پلانکي له ورکم، نو ته خیانت مه کوه. ان المستشار مؤتمن. نبی علیه الصلاة والسلام له یو صحابي راغلی وی جی ما چې کوم دی وادو کوي د چا نه دی کړی دی؟ انصارو نه. وی د خپل کور ودانې به د نکاح نه مخکې یو نظر د نکاح په عرض باندې لیدلی وه. فان فی عین الانصار شی، ځکه د انصارو د سترګو کې وي اکثر فرقي، وی ګوره. نو دا خو ورته ویني. نو اوس یو سړی تا سره رشته کوي، یو سړی ستا نه رشته کوي، نو ته حقیقت حال ورته بیان کا. دا غیبت نه دی. ډېره مننه مفتی صاحب. یا یو خور دی یا یو ورور دی بار بار میسج کوي چېرې مفتی صاحب نه تپوس وکړه چې بار بار په خوب کې ماران لیدل څنګه ماران؟ خاطر جان صاحب په خوب کې ماران لیدل عموما علماوی دا دشمن طرف ته اشاره ده. جی لہذا دا قسم خوبونه چې بنده وویني نو دعا وایا، مارو ویني او راویښه شي نو اعوذ بالله من شرها دا وایا. او بل روایت کې راځي چې څوک بد خوب وویني او سترګې غړې شي نو ګس طرف ته 3 ځله، یعنی ګس طرف ته د توکانو شکل جوړ کړي داسې تو تو، او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی موی. او د داسې خوبونو تذکرم چاته نه کوي. سقا خوب ویني، غلط خوب ویني، اچھا ته ذکر کوم ما الله به ته حفاظت کوي. صحیح ده. مفتی صاحب بله پوښتنه شوې چې غاښ د درد دپاره مونږ پرونم دا وظیفه ویلې وه خاطر جان صاحب چې لكل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. دا د په یو کاغذ باندې ولیکي او په هغه غاښ په درد باندې کیږي کم چې دردمند دی، ان شاء الله الله تعالی به غاښ ښه کي. البته صدقه دې مباسي، دعاګانې دې مو کی او ښه ډاکټر له دې ولاړ شي. ډېره زیاته مننه مفتی صاحب. یو خورکۍ مونږ ته پیغام پرېښی چېرې ما روجې منلې دي که نه چې زه به روجې نیسم، نو دغه روجې زه په نهاره نیولی شم. نو ما دې تپوس وکړم ګوډۍ لکه روجې ولې په نهاره باندې نیسي؟ وایي زما والد صاحب ما ته ویل چېرې دا لکه اوس په تا مونږ راپاسه او ته به مونږ راپاسې که نه، لکه د خوبه به مو باسې مثال په تور باندې که نه، او دا روجې به سره لیسم. نو هغه ویل چېرې زه مور پلار هم تکلیف ورکول نه غواړم. آیا د مفتی صاحب نه تپوس کړه دا روجې زه په نهاره نیولی شم؟ نو ګوره خاطر جان صاحب لکه زمونږ به ووایو چې زمونږ دا خوراکۍ ساده ده، لکه ته خلکو له تکلیف ولې ورکې. روجې دپاره پېشمنۍ یعنی بهترین عمل دی، سنت عمل دی او په پېشمني کې برکت دی. نو ته په ناره روجه چې نیسې نو تکلیف به درته، روجه ستا کېږي خو تکلیف به درته. نو ضروري نه چې ته ځان له پراټې وټپوه ټپه ټپه وکړه، ته ځان له چای نه پخه که، بلکې ښه مزېدار چې کوم دی ځان سره د شپې نه 2-4 کجورې وساته، ټیک شو، یو ټوسټ وساته
او بس د پېشمني په نیت باندې یو ګیلاس اوبه وڅښه او راپاسه 2 رکعاتو توفیق کو الله درکو هغه مو وکړه او روژه ونیسه کنه دې کې د ټینشن خو څه شته نه دا ډېره وړه خبره پېشمني خو څه دې ته نه وي چې خامخا ته به ځان له نری غوښه پېشمني کې پخې مفتي صاحب بله پوښتنه ده چېرې مړی شي مفتي صاحب او د جمعې او هغه پسې چې خلک جمعه کوي که نه جی جی وایي څوک د هغه چاولې راوړي جی کور ته جی نو خوړل یې څنګه دي خاطر جان صاحب ایصال ثواب مونږ وی چې دا بالکل که تلاوت وي که نور نیک اعمالي نو د وخت او د ځای د تعیین او د تخصیص نه بغیر هر وخت هر موقع کې پکار دی جی 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 او د دې مړی ته پیدا مرسي جی. لیکن خاص کر درېمه خاص کول ومه خاص کول سلوه خاص کول نو دا چې کوم دی یا برسی کول دا شریعت کې نشتا او دې کې ډېر مفاسد مراته دي د دې وجه نه دا امور ناجایز دي لہذا د مړي په کور کې هم دغه شیزونه مخوره او جی. کو کور ته د لرولېږل نو ځان وساته ښه خبره ده چې مې خوره مفتي صاحب دا اسقاط چې کوم دی دا رنګونه والا دا به بیا اوریدونکو سی پر 91 په دغه نمبر باندې مده خیر تاسو ټلیفون کال زموږ پروګرام ته راځي دغه نه راوسته سو میسجز کړه راځي او څه قسمه سوال را لګل غواړي نو 0320 240 79 او 77 السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی خاطر جان تاسو مفتي صاحب دار کلمه مجي خوشاله اوسئ کامیاب شئ خیر خدای مو جن درګ ډیر یو سوال ما کړو چې یو مخکې خو زه سرویس کوم کنه چې موږ ته وخت نه ملاويږي ما جی لکه زموږ محله کې یو جمعه ته جی موږ خپل لکه محله کې کنه جی هلو आवाज راځي نو هغه چې هغه وقف نه دی او پکې دا مکه موږ دا مکه موږ پکې موږ کوو نو دې کې جی وقف نه دی دا موږ پکې کیږي او کنه کې چې دا وخت نو ما دا جواب ما بیا نه جوړېدل سر ها دغه جواب خو موږ درکړی بهر کې په زمونږ په ذهن کې دغه جواب نشي چې دوباره نه تاسو لکه وقف نه دي څه معنا حاجي صاحب یاره چې دا چې محلي جومات دی نو چې کوم لکه عام د یو کام وایي که نه چې نو یې ورته وایي چې لکه جنازګاه ده نو موږ په دلته کې لیکي چې دا وقف ده داسې جومات دی موږ ورته وایي چې دی باندې وقف ولیکو وقف کې نه لیکي بس هغه چې تا سره لږ خوا دې خوا تو مې هغه ته وایي جومات ته نه راځي بل به دا زموږ کریاس کېږي که نه او ته به نه راځي نو چې دې کې عام موږ لکه مونځونه کوو نه حاجي صاحب د چا په لیکلو د چا ما ته لږ وخت شي د چا په لیکلو او په نه لیکلو سره یو شیز وقف نه ګرځي وقف د دې مالکان دوی دي که د دوی پلار نیکیانو دا ځمکه چې وقف شوی د جومات دپاره دا مقرره شوه نو دا دوی مقرر کړې ده که پلار نیکې مقرر کړې ده دا چې پلار نیکې کړی وه اوس مالکان یې کشران دي مالکان یې کشران نه دي حاجي صاحب چې کله پلار نیکه دا د مسجد دپاره وقف کړه او په دې کې مونځ وشو دا د دوی د ملکیت وته دا وقف اوس د دوی پکې اختیارات د سره نه چلیږي چې دوی دا بدماشي کوي که بدماشي کوي نو ناجایزه کوي که نه چې دې کې مونځ وشو دا وقف سیز دی د دې تملیک دا اوس د الله تعالی په نوم باندې وقف شوی دی د دې نه د دوی د اختیارات ختم دي دوی کوم مشروطي کوي اسې د ځانه منیټران جوړ کړي او نو جنو زموږ پکې عام خلکو پکې موږ کیږي پکې بلکې دې په یول پکې بالکل پکې صحیح ده بل داسې کار وکړي لاله ګوره تاسو خپل چم غوڼ کې یو کمیټي جوړه کړئ یا داسې مشران راټول کړئ دوی له خو په جرګه باندې ورشي چې دا مشران ما دلته کې مفتیان ته وایي چې دا ګوره ستاسو مسله ده مولیتوب داسې غټ سړي به تاسو راځئ پکې کې ګوره دا شي پکې وورکړئ چې هر څوک پکې مسکین وي په ثواب به هم کېږي بل څه به کېږي وقف به خیر دې ولګوي ورته به کېني جومات کې څه دا خو نه چې دوی پکې پیسې لګوي پیسې خو پکې عوام لګوي بل لګي خو وقف ولګي نو خلو به شي جي ټیک دی جی خوشحاله اوسئ کامیاب اوسئ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څه پوښتنه لرئ دا جی یو دوست مې شپاړس کاله مو سره داسې ابوتې سره عصر وانه کوي وی له څو اجازه راځي نه پوهېږو ستا په خبره څه دي ویلاله یو مرګي را سره وانه کوي 14 کاله وي او تا سره خبرې نه کوي 14 کاله مرانه ده نه وخت اوس د میاشت دوست ښه جواب درکو ښه الله دې خوشحاله کړه لاړ شو څه چرګ مرګ پي وخوره څه پاټي ماټي ولې وکړه د خیر او نور ملګرو ته ووایي نو هغوی به په شریکه راولي د خیر او ستاسو په خپله باندې روغ وشي دا غوړه خبره ده السلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان جی زه اقبال خبرې کوم د سوابای نه اقبال جانه څه پوښتنه به کې
یو مین به راکوئ خاطر جان صاحب تاسو پروګرام ډېر په شوق سره اورم او په اقتداګۍ سره اورم او مفتي صاحب مې په فیسبوک کتلی و هغه تاسو چې کوم اډرس ورکړی و او جواب ماشاءالله ډېر ښکلی شکل صورت دی د عمر نه خو ډېر یم دی ما خو یې دا و بابا وي د مفتي صاحب خو 23 کاله عمر دی د خدای نعمت چا چې بابا وي 33 او مفتي صاحب نه ته سلام کوم او تاسو ته سلام کوم او د مفتي صاحب نه ذاتي انټرویو ریکارډ کوي خجی ان شاء الله ذاتی انټرویو ته ریکارډ کوم د خیره بس بیا به شیر کو د خیره ښه عائشہ بس السلام علیکم وعلیکم السلام استاد مینم قربان شو ډیر رجاته ونه چې زموږ په خبره دی عمل کړو فیسبوک لار دې کتلې السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ګوډې څه پوښتنه کول غواړئ جی موږ څه مدا پوښتنه د جانماز باندې څه کول څنګه دي په جانماز باندې سری کول دا خو د خیر بهر کې مونږ جواب درکړې او خاطر جان سے مونږ جواب ورکړې مو بس دې ته اوس ورکو ملي خجی ٹھیک خورکه جانماز د عبادت د پاره جوړ دی نو د ادب تقاضا دا مونږ د عبادت د پاره استعمال کو نور کو پرس کا یعنی تاسو پیری کوي نو بالکل په کول شي خدا ادب خلاف تا صحیح دی جی خوشحال اوسی 091 میں 65 15 093 میں السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر. څنګه ځوانه ټیک ټاک ده خیره الحمدلله تاسو خوراک کیونه خشتنه تبدیل دې تمالا دي سر جی څنګه جی امرات کیونه ګل د سره کې بیل دې کړه دي خیره واو دا خود دا یاره دیګه خوشک نشته په دې خبره کې دې تاسو خیر الله مو خوشاله کړه خیر ډیر کامیاب تاسو په دواړه سلامونه سر وعلیکم السلام. زمان خبر کوم دا وچه ولینه مونږ ته پته و سر چې تاسو به مونږ د نن ځای کال کوئ سر جی سوال دی اها زه خو دې پښتو کې موضوع تاسو هم دې پته دا ټول دنیا ته پته ده کنه جی جی زه دا شپې چې داسې یو بجې یا تاجو له پاسه ما ته خدا پنځه دې اکثر وختیم پاسه نو وخت پاسه الله پاک مې مجبور په توکل لوانم به د سره دمو کوم راشم د خیر او تاجو د کومه دې چې څنګه چې په دنیا یو بجې سر یا د سره وختي یا نه وختي نو مفتي صاحب دا په دې لګ نه راته واچي سات ٹھیک ده بل سر جوړ کا بندومو نه بندو جی نه بندو او دا په په مشکل ملاویږي جی بل اجي دا خبره زما تاسو ته ویلو د مونږ مولوی صاحب مال راغله د په عمر کې برکت واچولې کې په معذور دي صابر مولوی صاحب دي لاغه سوسي دوا کړل او دعا وته چې خدای پاک دې ازولې له ګلونو ډکه کی امين سم امين ضرور د خیر ډیره مهرباني ډیره زیاته شکریا بدی زمان صاحب ته زمونږ دا درخواست چې تاسو هر ټیم راویښ شوي او شپې نو بس تاسو تهجد کولی شئ او مونږ تم پکې خصوصي دعاګانې خصوصي په دعاګانو کې اته السلام علیکم جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حضرت قربان مشر څنګه ټیک ټاک ده خیره الله کارنده تاسو خیر ډیر خوشاله شي څه پوښتنه کول غواړئ زه ته جی د کلی شاملات ته کنه جی جی د کلی شاملات دې زمون د کلی جی او جواب او جی هغه د ظالمانو قبایلو قبضه کړی او جماعتونه ورته پکې وسیږي جوړ کړي کنه پاره کې دې مونږ کې کنه جی خا د شاملات لکه زمکه د ساو کنه او جی او پاغي باندې غي جمعه جوړ کړی دی جماعتونه جوړ کړي او بس دا کړي قبضه کړي او قباجانی کړي دا دې قبلي کنه ډیره مننه صحیح ده خوشاله اوسئ ډیر ښه پوښتنه کړې ده خیر دا په ځین ځینو کې دغه صورتحال مخې ته راغلی دی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ګډې څه پوښتنه کول غواړئ چې زما دا پوښتنه وه چې مونږ اول رور له واده کړی زما رور ډېر زیات کړی خو اخر یې ترې طلاق واخیسته اوس هم وله بل واده کړی دی اوس یې دوه بچي دي هغه هم ورسره ډېر نه تېروي ښه مفتي صاحب راله چې داسې وظیفه راشي چې مونږ هغه دپاره کوو ټیک ده د خیر انشاءالله ضرور یو ده سوال بل دی جی زما د مور د کور مې ډېر زیات ګډوډ دی بل مشر رور مې دی هغه سره هم ښځه ډېر نه تېروي الله دې رحم وکړي نو د رحم کور یې خو ډېر دواړو سره ډېر زیات تکلیف دی د مور کور مې ډېر زیات خراب دی ډېر زیات تکلیف دی صحیح ده نو تاسو دغه لپاره وظایف غواړئ زه به د پروګرام نه بعد تعلق کوم تاسو ته به زه ټوله ډېټیل بیان کوم خو دې دپاره راله کوم وظیفه راکړه صحیح ده جی ډیر خوشاله شي ډیر کامیاب شي د خیر ډیره مهرباني 091 65 15 093 په دغه نمبر باندې د خیر کال السلام علیکم وعلیکم السلام خاطر جان بھائی څنګه خیر وي
خوشاله اوسئ جی. څو خبرې کوئ؟ دا جی د صحابه نه خبرې کوم. طاهر محمد نادینا دا مفتی صاحب ته دا ووایا جی قربان. ما لکه د قبلې په لکه ما لکه خو لکه ودونه ما ته ګډوډ لکه خوب ولیدو. قبلې په خو لکه ته لکه چې لکه دکان لکه خو نشي تو کړی که نه هغه به نور خاطر دغه او ما درته صاحب واټساپ باندې مې کوم ځای لیکلی دی. جی جی ما همیشه تاسو نه پړاو کړل صاحب. څنګه جی؟ همیشه مې دا لیدل په واټساپ باندې موبایل نه مې هغه تاسو پړاو کړو. بس وګورم لالا کېدای شي ما نه یې کتلی که نه. ښه دې بیګان هم دا لیکلی اوس مې کم دارو لیدو. ټیک ده ټیک ده، زه به وګورم پروګرام نه بعد. ښه خانو بیا ما ته صدقه وکړه که نه ښه په دې نمبر باندې. ها ضرور انشاءالله ضرور د خیره. ډېره مهرباني. صحیح ده صحیح ده صحیح ده. 091 65 15 093 په دغه نمبر باندې بل کال. السلام علیکم. السلام علیکم. قربان وعلیکم السلام جی. موږ د والد صاحب کار نشته هغه په وظیفه پکار دي. ښه جي ښه جي انشاءالله ضرور. ښه الله هم خوشحاله کړه د خیره د کار روزګار دپاره وظیفه چې کوم د هغه پکار ده. بل اورېدونکي په پروګرام کې ځان سره شریک. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی څه پوښتنه کول غواړئ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی قربان څنګه جی؟ خبر ټول جوړ. السلام علیکم جی. हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी बचिया. Hadirin tenda se no con baneri riat production de mai de para le uzi para que monte mufti se bono mingo con fera ma azuna hatam ke dawa darhat le mufti se ta जी जी dawa de rato kiyo bas dir riat de qardun na la katang kana mungu se la gola uzi para que ya qardun ravane de pakistan د قرضونو نه ټول پاکستان تک دی. نو دا خو تاسو ټیک ده که الله هم خوشحاله کړي. تاسو دوا کې مو څه دې راته دوا کې بیمار ما دوا دې راتو کې چې تاسو نه کوم چې او دې خو دې ریږي الله په دغه یو خدای خو موږ پکې ورکړو او بس بیا پرځونه ډیر دینه ختمي. منځونه کول ډیر زیات اهمیت لري په ژوند کې چې منځونه سره ټیم په ټیم باندې کوي. خیر السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خاطرجان صاحب قربان سے ٹھیک ٹھاک ہے من خیر صاحب موږ تاسو کو ضرور خلک چې دا خورده څه شي دا کوم چې به ټکي د مطلب څه دی او دا خپل ویل دا خبرې دي. خورده بس خو خوراک ته وجه سړی خوشاله او پتا باندې په پریکا ته کیو خوري پوه شوې. او دغه معنی د نور خو موږ دلته ډکشنری نه دراوړی چې د خوردي مطلب درکو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خاطر جان ستړی مشه مازلی او بډه ویرا نه مال کته تل ژوندې مازلی خانه څه پوښتنه وکي. مولانا صاحب ته مازلی ته ټولې بډه ویر ته سپیشل او خوږی دعاګانې وکا. اخه د خوردې په شان دي دعا ورته وکړه پیغام شه. دا خوردم یاده که زما خپل جوړه واستې ما څه پوښتنه کول غواړي مازلی خانه؟ تاسو زه خاطر جان دا کوم چې ما ته مرګري ویلي یار زما یو ورور دی وې د خوب کې او یریږي او ډایرک کټ نه روډنګو کمرې نه بهر شي منډه وي. نو وې د دې دا څه وجه کې دی شي لګا بس د خپې نه کله کوتړې دی چې مې کې منډه نه وي اوري والله چې په څخونه مو تړم بیا منډه وي. صحیح ده صحیح ده. الله برکه مو کې د خیره ښه. الله پامان الله پامان کور مودان د خیر ډیره مهرباني. مفتی صاحب یو کال په پروګرام کې شریک کما او بیا دغه سوالات. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. قربان جی څه خبرې کوي کم ځای نه سمات خبرې کوم څنګه نه څه پوښتنه کول غواړئ؟ دا پوښتنه کوم چې یو سړی یا ښځه ده مطلب په ناسته مونځ کې او قبلې طرف ته خپې سیده کړي که نه او کینی نو یاره دا درست دي که نه دي. زه ما کور والا هغې ته دویم یاره ته چې لکه کینې یا کرسۍ باندې یا په داسې هغه کینه خو د خپې قبلې طرف ته راوسته ځکه په خپل ذاتي خیال وین چې یاره دا صحیح نه دي خو موږ یې چې نه دې باندې د ګرانه چې واچوي نو خبرې. بل سوال مې دا دی خاطر بھائی چې جی زمونږ کلي کې یو کس دی هغه جومات بار چت ته تالې لګولې که نه
نو هغه چې یاره د الله دې کوم لار چې خطر زما په ځای کې جمعه تبارک الله کنه او هغه چې کله موږ جوړو نو هغه زموږ ته بدی ګریشو چې یاره دا ځای زما جمعه طرف ته جمعه ته وخت ته هم دې څه لیکلي نه واغستل اوس هغه کې هغه چې یاره د واړه سبق ته نه پرېږدم هغه بار چت کې واړه ماشومان سبق وایي لکه او تعالی ته لغو له ما سره ډېر شر کړی لکه او بل زه ما ته کمپلین هم کوم خو لکه ما یاره سوچ کوم چې یاره دې کې لکه مطلب که زه د سره دې خبره دغه کوم نو یاره ما ته بس دغه خو نه لکه ګناه خو مې نه په دې خبره کې چې یاره په دې الله په دې کور خو زه یم چې یاره غلی کېږم نو لکه زه په خپل ایمان یېرېږم نو مولوي صاحب نه په دې دغه غواړم چې یاره دا سړی دا صحیح کوي که غلط کوي لکه هغه وایي چې یاره دې نه زما کور ښکارېږي او دا باره چت دی او لکه زه به دې ته تالې لګوم لکه یا که دا لار تاسو استعمالوئ نو د دې به ماله 2-3 لکه روپۍ راکوئ. صحیح ده خوشحاله اوسې کامیاب شي د خیره بهر کې د په دې دویم سوال د قصې لګړې شانتي وګدا کړل چې اول منګه جمعه جوړون د کس نه منګه باقاعده معلومات ترلاسه کړي وغوړي چې راځي ما جمعه توقف کړی دی اوس پکې هغه د قصه ربي سره چې راکدا زه تاسو استعمالوي د بار چت دینه زما کور خو صحیح خبره ده که اوس یو جمعه د چار دیوالي نه تاو شي بر طالبان خيږي یا نور عام خلک یو مونږ کېلتا نو بده خبر د کورونو کې زنانه ناسي دغه تم له خیال ساتل پکې اوس کړي دینه پوال تاوي او دا سړی 80 به صدا دا وکړي دا به ناجیزه کوي دا څنګه مفتي شپ کړي چې دا بل قبله ولا سوال مونږ کې تاسو کوم داسې کوم دا داسې تاسو کوم په د مونږ تاسو به راکو داسې به کوم ځکه چې خپل غزول په مونږ کې خو قبله ته به غزي بل خو نه شي غزول مفتي سوالات په طرف باندې مرادو د خیر اوریدونکو تاسو قسمه سوال په ذهن کې وي او را لګل غواړي نو 320 240 79 او بیا 77 په دغه نمبر باندې د خیر تاسو میسجز پروګرام ته راتلی شي او کال هم پروګرام ته راتلی شي مفتي صاحب عدالت پښتنه شوی چې د جمعې په هیله اسقاط ولا نه دا بل پښتنه چې کوم شوی دا چې د مفتي صاحب نه تاسو کوی چې د جمعې په مونځو د جمعې په ورځ باندې د جمعې مونځ چې کوم دی د زنانو د ماسپښین مونځ څو وخت کیږي چې څو وخت ټیم داخل شي دا مسله مونږ بار کړې و چې دا مسله په دې زنانو کې غلطه مشوره ده چې سړو مون نی کړي نو د خزو مون نه کیږي نه بس چې ټیم داخل شو کله جمعې ورځ ده او کو غیر جمعه ده تاسو خپل مونځ کوي او د زنانو لپاره پاول وخت کې مونځ کول افضل دي صحیح ده مفتي صاحب یو وختي یو لاله میسج کړو چې د خزې د وفات کېدو نه پس د هغې د ورېرې سره یا د هغې د خورزي سره نکاح کېږي که نه جی بالکل کېږي دواړه به راجمع کېنه په ژوندوني باندې او چې کله هغه وفات شو او د هغې عدت یعنی مطلب اخو وفات شو بس خبره ختمه شوه مونږ سړي ته خیال لاړو بهرحال چې هغه وفات شوه نو بیا چې کوم دی د هغې رویره یا د هغې خورزې سره ته نکاح کولی شي صحیح مفتي صاحب دلته یو پوښتنه شوې دی یو خورکي مونږ ته میسج رالیږلی چې زه ډېر تلاوت کوم ژوند مې په مشکل کې دی مطلب دا چې لږ وخت راته فارغه ملاویږي بس قرآن اخلم او وخت ویم چېرې وخت مې قیمتي شي اراده کوم چې روزانه به 1 سپاره یا 2 سپاره ویم دینه زیات یا به دینه زیات وایم چې لږه فارغه شم بیا قرآن نه واخلم په دې وجه چې وخت مې چېرته خراب نشي نو دې سره موږ څه چلو دا خو ډېره ښه ښځه ده چې د خپلو اوقاتو دومره خیال ساتي وخت قیمتي کوي او د وخت په اهمیت باندې دا دردیږي چې یاره ضایع رانه نشي دا خو ډېر ښه صفت دی په دې پریشانه څه ده دا سوال څه کول غواړي بس د دې که څه په زړه کې څه سوال هغه د خیر دی راولېږي ما خو د دې پیغام سره پروګرام کې شامل کوم مفتي صاحب دلته کې یو بله پوښتنه وشوله دا د پښتو د بدرنګو روایت کې ډېره ښکلې شوې خبره ده یو کس دی د هغه الله تعالی اولاد نه دی ورکړی د هغه چې کومه کورودانې ده د هغې فیملي والا هغې ته انتهایي سپک نظر کوي بد ردم ورته وایي سپک نظر هم ورته کوي چې ته داسې سپېره یو ډینګ او پلانګ وغیره پښتو کې دا خبرې چې کوم دی دا لږ شانتې روانې که نه نو شریعت د دې حوالې سره د خلکو حوالې سره څه وایي نو خاطر جان صاحب د انسان په وس کې چې یو کار نی هغه په هغې باندې ګرمول ملامته کول هغه تانه ورکول دا خو ډېر لوی ظلم دی لکه په کائناتو کې افضل ترین زنانه دا زمونږ مور بیبي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ده د هغې بچي نو اوس هغې ته ولې په کوم نظر وګورو الله ول اولاد نو ورکړی نو لہذا د اولاد ورکول
دا د الله د طرفه دي جی او تاسو د زنانه تسپک ولې ګوره د خپل رور تسپک ګوره یا د خپل زوی تسپک ګوره او جی قصور خو بیا دا غم شو کنه چې دا مطلب د یو قصور هم نه دی خو چې ته زنانه تسپک ګوره نو دی سړی ته ولې سپک نه ګوري صحیح نو دا خاطر جان صاحب زمونږ انتهایی حماقت ته جی او بے وقوفتیا ده چې یا زمونږ انګور بچینی نو سپک وته ګوري یا الکنی جی زمونږ ته او د ټول نه زیات وته خواخې سپک ګوري نو ته په خپله ښځه نه همداسې چې ته ښځو نه نفرت کې همداسې ده مفتي صاحب پښتون یو خوراکي دی د مردان د سیمې سره تعلق ساتلو تپوس مې ته ځکه کوم چې سیمه پکې یاده کما وایي زه صرف سندرې اورم آډیو سندرې چې کوم دی دا اورم فلم ډرامه وغیره نه ګورم آیا په دې زه ګناهګاري کوم که نه ما نه تا ته په ډبل سبب میلاوي مفتي صاحب بله جواب درکړي جی مفتي صاحب خاطر جان صاحب موسیقي د آلاتو سره او د ساز سره اوریدل او لوستل دا حرام دي جی او چې کوم اشعار په کفر او شرک او په بې حیايۍ باندې مشتمل وي نو هغه په ګانه کې ویل بې د آلاتو نه حرام دي جی البته چې کوم مباح اشعار دي یا داسې شعرونه دي چې په حمد په نعت یا حکمت او دانایۍ باندې مشتمل دي جی. په ترنم سره ته ویلی شي خو هغه هم دا چې د ښځو د سړو به مخلوطه اجتماعي صحیح ده او دا چې کوم دی دا کم عشقیه غانې او سندرې اوري نو دا نفسانی خواهشات روچتای جی او بیا دا سندرې زمونږ سندرې سوي خاطر جان او صاحب جی. خو زه یم پتاسه او ته یم رسا پتاسو هم رسونه څه غواړي د تلاوت وره ذکر او اسکارو کا لہذا سندرې اورېدل حرام دي مفتي صاحب یو بله پوښتنه شوې چې قرباني په چا چا باندې کېږي د قربانۍ مالک به څوک وي چې څوک صاحب نصابي جی. او څوک د 52 تولې چاندې د مالیت مال لري جی. په هغه باندې به دغه هیله اسقاط ولا سوال درنه پاتې شو واه مفتي صاحب چې د اسقاط څه حکم دی په دغه کې د هیله اسقاط څه حکم دی اسه کې خاطر جان صاحب په دې بعضې علاقو کې زمونږ د خلکو د اسقاط د دایره نه ده دا معمول جوړ کړی دی جی که چېرته فقهاو تذکرم کړی ده نو هغه صرف د یو غریب سړي دپاره اجازت ورکړی دی خو د دې دپاره چې فقهاو کوم شرایط او کوم آداب خولی دي نو د هغې قطعا خیال نه ساتلی کېږي لہذا د مروجه چې کومه هیله اسقاط ته دا بالکل ناجایز ده او په دې کې مفاسد دي هغه بیا ډېر ګڼ مفاسد دي فتاوو زمونږ را ذکر کړي دي خو بهرحال دا مروجه هیله اسقاط ناروا ده صحیح ده مفتي صاحب اخیری پوښتنه د یو خوراکي وختي میسج کړی چې کور والا زه چې کوم کور ته راواده شوی ما انتهایی ډېر زیات غټ اختلافات را سره ټول لري او د هر یو کس څخه کافي ډېر خیال ساتم خو د هغې باوجود هم زما سره دوی اختلافات لري کینه بغض لري د دغې لپاره د مفتي صاحب دعا هم راته وکړي او یو وظیفه دې راکړي چې الله تعالی زموږ دا کور بالکل ټیک ټاک کړي الله دې زموږ د خور ته حالات برابر کړي او الله دې ورته د کور د زندگی اسانه کړي آمین ته د صبر د تحمل د برداشت نه کارله طالب الله تعالی اجر درکړي مرتبه به دې اوچتېږي او یا ودودو دا وظیفه سورلس سوه ځله د ماسوتن مون نه پس وایه او دعا کوه انشاءالله الله تعالی به چې کوم دی تاسو باندې رحم وکړي صحیح ده مفتي صاحب ډېرو خلکو که نامې نه دي راته یادې بس لنډه خبره دا ده ډېرو خلکو د دعاګانو دپاره کمنټس کې هم ډېرو ملګرو دعاګانې غوښتي همداسې ده، یو همداسې 2 سوالات هم پکې غالبا راغلي دي دا هغه به تاسو زه ځان نوټ سره کړم، هغه زه نوټ کوم مفتي ولیکئ نو صاحب. انشاءالله دا یو اصل کې خاطر جان صاحب زه د خپلو خاص کر د سوشل میډیا چې کوم ځوانان دي نو دوی ته مؤدبانه درخواست کوم چې تاسو د فیسبوک د لارې زموږ د پروګرام له لږه شان توجه ورکړئ ضروري ده. تاسو زموږ د ریډیو پیج راواړوئ زما د خپل پیج چې کوم دی د هغه مفتی شبیر احمد په نوم دی په هغې باندې هم شیر شوي وي نو دا یو مثبته سرګرمي ده او تاسو کو په دنیا کې یې هم نه او ستاسو په وال زموږ دا پروګرام پروتي او چې څوک هم اوري خیر ورته رسي همداسې. نو الله به تاسو ته د هغې اجر در رسوي نو لہذا خاص کر یعنی چې کوم مسافر دي نو دغه مسافرو ته د پروګرام رسولو د ذریعه مونږ سره یا چونکې ځوانان ریډیو نه اوري خاص کر اوس خو په غټو غټو موبایلو کې لګیا وي هغې ته به دا یو مثبته سرګرمي وي نو لہذا چې زموږ څونه اوریدونکي دي هغې دې زموږ دا پروګرام خامخا شیر کوي او د کمنټسونو په ذریعه دې هم خپل سوال رالیږي انشاءالله جواب به ورته ملوي ډېره مننه مفتي صاحب خوشحاله اوسئ کامیاب امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل على النبي الأمي اللهم صل على النبي الأمي اللهم صل على النبي الأمي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين کریم الله ستا کمزور بندگانانو په موږ باندې رحم وکړه په موږ باندې کرم وکړه یا الہ العالمین ته مهربان بادشاہ الله موږ خپل حقیقی بندگان کا موږ دیندار کا الله مونږ کې اخلاص او للهیت پیدا کا الله مونږ خپل شکر گزار بند جوړ کا الله مونږ صابرین کا الله مونږ صالحین کا اے کریم الله حق را حق کار کا حق و اتباع نصیبا کا الله باطل را باطل خکار کا باطلونم اجتناب نصیبا کا الله کمزوری د حیا صدر را باندې واچوا الله مونږ مذلیل کوا الله مونږ شرموا الله مونږ رسوا کوا الله مونږ په دنیا کې رسوا کوا مونږ په آخرت کې رسوا کوا الله د پیغمبر علیه السلام شفاعت نصیب کا کریم الله جنت کې د پیغمبر علیه السلام گاون نصیب کا الله د حضور مبارک د لاسونو نم د حوض کوثر وب نصیب کا الله د قیامت پر ورځ د پیغمبر علیه السلام په تابعدارینو کې را پاسول کا الله د قبر د عذاب نم اوساته الله د قیامت دروازه د سختۍ نم اوساته الله مونږ خپل حقیقی بندګانان جوړ کا الله د گمراهۍ نه د ضلالت نم اوساته الله د عقیده او د ایمان حفاظت هم کا الله خاتمه بل ایمان هم نصیب کا الله مونږ ته چې چا د دعاګانو ویلې دي که ځوانان دي کو پیغلي دي کو بوډاګان دي کو بوډاګان دي کو ماشومان دي کو ماشومان دي صحاجات دي الله که امتحانونه دي کو بیماری دي کو رشتې نشتا کو روزګاری نشتا کو تکلیف وکړه الله ته معلوم دي تکالیف مصیبتونه ختم کا حلال روزګارونه ورکا پاک رشتې ولا ورکا الله زمونږ رونه خويندې زمونږ مور پلار الله زمونږ استادان زمونږ کور والا زمونږ بچي الله په ژوندونو کې برکت واچوي کا الله زمونږ د پاره باقیات الصالحات وګرځولي کا الله زما شاګردان دي او شاګردات هم دي الله په کثیر تعداد کې دي ته معلوم دي الله د دین کار ته والا زمونږ د پاره صدقه جاریه وګرځولي کا الله زمونږ د ریډیو د مرګري دي کله دې زیاده کو د ثوابې دي الله په جون کې خیر او برکت واچولي کا الله زمونږ اوریدون کې دي مونږ سره ډېر مینه